السلام علیکم. زما نوم نیلم خان دی. الف خان شیرپو سټوډیو کې زه حاضر یم او زه به دې وجه باندې زه دلته راغلی یم چې په زنانه ډېر زیات تشدد کیږي، په زنانه باندې ډېر زیات زیاتي کیږي. په دې وجه باندې د دې ډېر غټ مقصد دی زما د دې خبرو چې کومې زه تاسو ته کومه چې کومې زنانه باندې تشدد کیږي هغه بیا میډیا ته راشي، یا مطلب چې د هغې څه مجبورۍ وي، لکه چې څه قسم مجبورۍ وي د هغې، یو آفس ته لاړې شي، بیا هغه ځای کې چې کوم ډیمانډونه هغې باندې کیږي چې مطلب زما خبره ومنه نو ستا به زه خبره ومنم. ټیک شو، دا ډیره زیاته غلطه خبره ده چې دا یو زنانه ته کیږي. دا یو زنانه ته نه، دا به ډیرو زنانو ته دا خبرې شوي وي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ګوره خپل اواز دې زنانه په خپله اوچت کړي. ټیک شو، او که داسې یو میډیا ته یو زنانه لاړه شي نو بیا ورپسې شاته نه خبرې هم کیږي چې تا داسې وکړو تا هغسې وکړو. لکه داسې زنانه چې کله په میډیا باندې راشي یا د چا آفس ته لاړې شي، د مجبورۍ نه لاړې شي، بیا هغې ډیمانډونه کوي چې تاسو زموږ دغه پوره کوي او موږ به ستاسو هغه دغه ناجایزه فایده د غریبۍ نه اوچته کړي. ټیک شو، نو زما د زنانه ته دا پیغام دی. اوس ګوره زه هم دا د یو جینۍ یم، په میډیا باندې دا د ناسته یم، تاسو ما ګورئ، داسې به ډېر خلکه ما ګوري، نو ما خو څوک خوري نه. نو زما زنانه ته دا دغه دی چې خپل اواز په خپله اوچت کوي. موږ سره یو زنانه ناسته، د دې نه به موږ هم تپوس کوو چې دې سره څه زیاتې شوې دی او څه ظلم شوی دی. دا ډیره بزرګه ده او ډیره حالکې چې زمونږ چېرته دنیا په ځای ده او چې دې سره ولې داسې شوي. راځئ چې موږ دې نه تپوس وکړو چې په څه وجه شوي دي او څنګه شوي دي. جی السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې تاسو ښه یې؟ جی ښه، نو زه تاسو نه دا تپوس کوم چې تاسو خپل چې تاسو سره څه هم شوي دي نو تاسو پلیز تاسو ووایئ چې تاسو سره څه زیاتې شوي او په څه وجه شوي زه دي. په رشکه کې ناست وم، سړی راغی او هغه سړي زه ښکته کوزه شم، جی جی کوزه یې کړم. ما ته یې وی راځه ما پسې وي ته اوټ چاله ورکړې. ما ورته عمران له جی وی رښتیا وایم زه چرې م دروغ نه ویم. وی ښه دغه د بله لک را روان دی، هغه سره مې شناختي کارټونه دي، زه ډېر غریب سړی یم، جی نو تا ته به 50,000 روپۍ میرو شي. زه ورسره روانه شوم مخکې ته، زه یې وروستو ښه جی هغې سړي زما سره داسې دوغه وکړه چې یو یې رانه کیو موبایل هم واخیست، ما د دې لوڼو دپاره اخیسته جی او بیا راته وی چې ما له ګوتمې راکړې. ما ورته ویې ګوتمې نشته ما سره. جی بیا وی دا غوږ کې د والی ښکاري دا توله والی هغه له ما په خپل لاس ورکړې ښه چې جی دې به اوس 50,000 روپۍ راکړي. نو دا خو ما ارزان وخت کې جوړې کړي دي، نو زه چې دې 50,000 راکړي 3-4 به ترې زه دله ورکړم. هغه سړی په دغه ګل مارکیټ کې اوس هم دی. بیا پې زه لاړم، ما پې په تاڼه کې راپورټ وکړو. ما ورته ویل چې دې کې زما د دوی سیم دی او برای مهرباني ما له دا راکړی تی راوباسئ تی دغه سیمه. ښه جی هغې تر اوسه پورې هېڅ تپوس پوښتنه ونه کړه. ښه نو جی زه وایم الله تعالی دې مردار کړي، شپه ورځ ورپسې دا خیرې کومه. دا په دغې ګل مارکیټ کې دی، په سترګه باندې یو غټه غوټه هم ده. دې خدای مردار. نو تاسو نه چې هغې څه ټایم والی اوښکې نو تاسو ته یې وي چې موږ تاسو له د بېنظیرې پیسې کوو نو تاسو والی راکړئ، یعنې تاسو یو لالچ کې رالی او تاسو یې له والی ورکړئ. بیا نو ور مې کړې، ما ویل چې زه پرېږده چې دا وله ورکړم، دې هم غریب سړی دی چې اوس ما له پیسې ما ته میرو شي، زه به دله پکې 3-4 روپۍ ورکړم. نور یې خیر ده، والی خو به دې ما له واپس راوړي، واپس یې راو نور یې لاړ په خپله مخه. یعنې موبایل او والی تاسو نه د بېنظیرې په دغه کې تللي دي، لکه تاسو ته یې وي چې نه د عمران په دغه کې تللي، په هغه ورځ باندې د مولیانو جلسه وه په دې په هغه ورځ. لکه تاسو ته یې وي چې د عمران خان پیسې دي او تاسو له موږ درکوو نو تاسو نه والی یوړئ. ښه، ستاسو ډیره مننه، ډیره شکریه چې تاسو دلته کې دونه رالی او تاسو خپل فریاد وکړو دلته چې تاسو سره څه فراډ شوی دی او څه تاسو سره شوي دي. نو برای مهرباني زما د زنانه ته دا درخواست دی چې په کومو زنانو تشدد کیږي، په کومو زنانو باندې څه قسم زیاتي کیږي، که د کور